الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء فلمسل ثم لمسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد ولقد خفت في الله ما لم يخف أحد. رب العالمین جل جلاله پدې مبارک آیت کې خپل بندگانو ته خطاب فرمایي چې د دین او د اسلام په لار کې به در باندې بلا امتحانات راځي. د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه چې چا ویلې ده په هغه باندې بیا بلا امتحانات راغلي دي او دا مو وایي چې بس د دې کلمې په وینا باندې به زموږ نجات وشي. نه، د دې کلمې په لاره کې بلا امتحانات په انسان باندې راځي. نو په هغه امتحاناتو کې چې انسان کامیاب شو نو ولې کامیاب دی؟ احسب الناس خلق دا ګمان کوي ان یترکو چې دی به پرېښودی شي ان یقولوا آمنا صرف په آمنا باندې. دا ډېر خلک وایي لکه ما کلمه ویلې ده، بس کلمه مې ویلې ده چې ورته یې مونځ وکړه مړه د اسلام په مونځ کې دی، هلکه روجې نیسه هلکه د اسلام په روجو کې دی، هلکه دا وکړه. هره خبرې ته به دا درته وایي چې دا هلکه نو اسلام په څه کې دی؟ بیا تا چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وویله او مونځ نه کې، کلمه دې ویلې د رمضان میاشت راغله او روجې نه نیسي، مالدار زکات نه ورکې، مالدار حج نه کې، نو بیا اسلام په څه کې دی؟ نن سبا خلکو آسان خبره زده کړې ده اسلام ولې دی کې د اسلام نو اسلام دی څه؟ اسلام خو یو مکمل نظام دی. د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه چې الله تعالی نصیب کړه، بیا به د دې کلمې ټولې خبرې پوره کړي، بیا به الله تعالی تمام احکام مني، د رسول الله مبارک تمام احکامات مني. آیا سړی واده کړو؟ هغه وی جوړي واده آسان دی. واده کې خو چې نکاح تړینو مولا ورته ویل لکه پلان کوي د پلان کې لور چې په دې نامه هغه بله لور نه لري، تا د دې جینۍ نفس په مقابله د دومره مهر کې نو بیا مهر بیان کی چې هغه مثلا 10 تولې د سرو زرو کالی دی، یو مکان دی، دا دی. تا د دې دا نفس په نکاح شرعي محمدي سره قبول کړی او قبول کړی دی نو هغه کو یا ما قبول کړو قبول کړی مې دی او دا خبره وشوه. نو درې څلور ورځې ناوی ته د مور د کور نه پراټې او الواګانې دي، یاران او دوستانو ورته دعوتونه کوي. پنځمه شپږمه ورځ باندې سړی په کور کې ناست دی، ښځه ورته وایي ده که نه کټوۍ ته سراړه څه غوښه راړه، څه دال ساګ راړه، لرګي نشته دی، انغري کې د لرګو ضرورت دی، مالګه پکار ده، مرچکې پکار دی، دا پکار دی. ورته وایي ما خو صرف قبلتو تزوجتو ویلي، ما ته خو ویلو قبوله کړې ده او قبوله او نو ما ویلو قبوله کړې مې ده.
خذ ورته ویلي ونې دی کې بلا خبرې رالی خبره خو د قبلتو د تزوجتو نه ده د دې په ضمن کې تمامې خبرې رالی ښځې ته به نان او نفقه راړي ښځې ته به مکان ګوري د ښځو د جامو انتظام به کوي تمام ضروریات پکې دي قبلتو او تزوجتو خو دوه ټکي دي قبوله کړي مې او قبوله کړي مې ده لیکن د دې دوه ټکو په ضمن کې تمام امور خانهداري دي مردیت بے آزمائے وانگہ زن کن مردیت بے آزمائے خپل سړیتوب وګوره بیا له واده کوه چې ښځه ساتلی شي او که نه شي ساتلی نو د لا اله الا الله محمد رسول الله بلا تقاضاګانې دي زه د مدینې منورې یونیورسټۍ کې چې ومه نو یو هندو نوجوان راغی وی زه اسلام راړم د بمبئی یو هلک و زما په خیال 14 کالو به و یا دې نه کم عمر و خو ډېر خشته و په هندوانو کې دومره خشته ما نه ده کتلی هغه اسلام راوړلو او هغه سره خپل کفیل و کفیل هغه چاته وایي چې زموږ د وطن دا خلک هغې سره کار کوي او هغه ورته ویزه ورکړې وي د یونیورسټۍ وایس چانسلر ده راوغوښتم چې راشه یو هندو اسلام راړي ته به ترجماني کې ځکه هغه ته اردو نه ما سوا بله ژبه نه ورتله نو زما استاد دی ابوبکر جزایري بوډا دی الله دې عمر کې برکت کړي مسجد نبوي کې لوی واعظ دی اوس هم ژوندی دی په ګاډي کې راولي کمزوره دی بوډا دی نو ابوبکر جزایري په لاس باندې هغې هندو اسلام راوړلو او استاسلرم ناستو په یو کرسۍ هغه کفیلو په هغه یو کرسۍ باندې د هندو نوجوان ناستو ما ته زما استاد ابوبکر جزایري وویل دنه تپوس وکړه چې د اسلام ولې راړي څه وجه ده چې د اسلام راړي ما ورته بھائی ہمارے شیخ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں مذہب اسلام کو قبول کر رہے ہیں کیا وجہ ہے سوجہ جتی اسلام راڑی اغوی میں بچپن سے اسلام سے متاثر ہوں دوڑو کوالینا زد اسلام نہ متاثر ہے میں ہمارا گھر مسلمانوں کے گرموں کے بیچ میں ہے زمنگا کورد مسلمانانو کورنو پمیز کی دے میں بچپن میں مسلمان لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا دیچے وڑو کا منو دا مسلمانانو دا وڑو معشومانو سر بما لوبی کھولی کبھی مسلمان بچے نے جھوٹ نہیں بولا وڑو معشومانو میں دروغ نہیں اور ہندو لڑکے جھوٹ بولتے ہیں ہندوانو معشومان دیر دروغ ہوئی مجھے لڑکوں کے سچائی نے متاثر کیا کہ یہ اسلام کی برکت ہے دوڑ مسلمانان رشتہ وہی ماوی جڑدا دی مذہب اثر دے پھر میں جب بھی اپنے ساتھیوں کے گھروں میں چلا جاتا زبد ملگرو کورنو تو چور عالم ناغی مسلمانان خود بماتا باقاعدہ دما برخی ہوا کھانے حلالی آپ کا حصہ ہے ہم نے اپنے بچوں کے لیے مٹھائی خریدی تھی آپ کا حصہ بھی ہم نے رکھا ہے ناغی مسلمانان والکانو مین دوبا ماتا مٹھائی یا لڈوان یا رسید آئی خوی چدا منگا خپلو بچوں تا راڑلی تا منگا بچوں ملگرہ دا استاب رکھا دا اور کبھی مجھے کسی ہندو عورت نے کوئی چیز نہیں دی ہندوانو خودو ماتا چرتا سرا کڑینو تو مجھے پتا چلا کہ یہ اسلام کی وجہ سے مسلمان عورتوں کے دلوں میں رحم دلی ہے دا اسلام دا وجنا دا مسلمانانو دا خودو پڑھنو کی رحم دے اگرچہ ہندوی ماں لیکن زماب رکھے ساتلی پھر جب میں یہاں خیبر میں آیا ہوں خیبر دا مدینی منورے نشپک سے لمیل لری بجانب شمالی علوی خار دے اغال تنو کرو ویما تا زما مالی کوئی چیئے شے تلی نو خدرون بتلی خدرون کسیوان تلی او کسبزی او ٹیپر او مولی تلی تلا بخدر نور کے او زمانگا اندوان دا سنے کہ غلاس تلی تکستن دور ور کی سپکا تلا تلی
او چې اذان شنو دکان دک څه کولاو مونږ پریدو او ټول خلک مندونو ته ورشي دکانونه کولاوي دروازې نه بندي بل د هر چا موټر بهر ولاړ دی که موټر سایکل له بهر ولاړ دی که سایکل له کورونو بهر ولاړ دی زمونږ انډیا کې خو کوس چا موټر بهر درولو موټر غلا کی که موټر سایکل بهر ولاړ دی هغه غلا کی سایکل درو ته د دکان نه سودا له سایکل ته شاکه په سایکل چا خپاړولی او دلته په خیبر کې څوک د چا مال ته نه ګوري یہ سب اسلام کی برکت ہے میں اسلام سے متاثر ہو کے مسلمان ہو رہا ہوں بیا ماته ابوبکر جزائری راته وی چې دته وایا چې اوس ګوره چې د اسلام نه درړل خبره درته اسانه ده اسلام چې د نه درړل خبره درته اسانه ده خو که اسلام دراړو او داغې نه پس بیا ته هندو کېږي نو بیا درته خبره ګوره ګرانه خبره بیا ډېره ګرانېږي ځکه یو سړی ته اسلام معلوم شو د اسلام حقانیت ورته معلوم شو بیا اسلام پریدي هغې ته مرتد وای بیا مرتد چې یو سړی مسلمان او اسلام پریدي هغې ته مرتد وای او د مرتد دپاره 3 ورځې مهلت دی الکه تا ته 3 ورځې مهلت دی ښه سوچ وکړه توبه وباسه اسلام ته بیا راشه او که 3 ورځې پسې توبه ونه سو نو بیا قتل کې نو ما ورته د هغې ترجمانو که چې ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کے لیے کافی دائرہ فراخ ہے اسلام نہ لائیں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ مسلمان ہو کے پھر ہندوؤں کی ڈراوی کی وجہ سے آپ اسلام کو چھوڑ بیٹھے تو پھر مرتد بن جائیں گے اور مرتد کے لیے پھر سزا ہے ریجنل یہ خدا کی قسم اسلام سچا مذہب ہے مجھے قتل بھی کرے میں اسلام کو قتل چھوڑنے والا نہیں ہوں نمادا عرض کولو چې اسلام دی او دل راړو بیا ود اسلام تمامي تقاضاګانې پوره کې دا په افغانستان کې چې عبدالرحمن نومي یو سړی عیسائی شو دغه واجب القتل له د افغانستان حکومت ته پکار و چې دی بند کړی وی چې 3 ورځو کې دنه توبه وباسه کنستا سزا قتل له کردی هغه لګیا دی ولې ګولو بل ملک ته خبر یې د دغه عبدالرحمن خزي خطر علی گله دی خطر علی گله چې تاسو دی ولی قتل نکړلو او د دې الک مور ویل چې زموږ دا بچي واجب القتل له دی خو عیسائی دی او دا وی د ډېرې زمانی عیسائی خو ماته غږ نه کولو کردی دا باندې کوي چې دی لیونه شی او خدای روغ دی سړی وای دا بالکل روغ ما په خپل خوښه عیسائی مذهب قبول کړی دی وعلى كل حال ما دا عرض کولو چې سړی د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وای نه بیا به د دې کلمې ټولې تقاضاګانې پوره کوي د دې کلمې بیا تقاضاګانې دي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا د خلکو دا خیال چې بس په لا اله الا الله خلاصې ده وهم لا يفتنون او دوی باندې بل امتحان نه راغلی داسې نه ده ولقد فتنا الذين من قبلهم خدای وای ما د مخکینو قومونو امتحانونه غشتیو فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله تعالی جدا کل رښتونی او جدا کل دروغجن د رښتونو پته ولګېده چې دا رښتونی دي او د دروغجنو پته ولګېده چې دا دروغجن دي کم سړی چې د اسلام په صحیح لاره باندې رواني د اسلام ټولې خبرې مني دا مسلمان دی دا نه چې دا منم او دا نه منم دا اسلام وایي په مونځ کې راغی دا اسلام په روژو کې راغی نو اسلام دی څه بیا اسلام خو دغه څیزونو نه عبارت دی پیغمبر علیه السلام فرمایي بنی الاسلام علی 5 د اسلام بنیاد په 5 خبرو ده شهادت الله اله الا الله د مندنه استنه ده د اسلام عمارت په دغه 5 ستونو ولاړ ده مندنه استنه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا
منځنۍ شتنه ده، دا به په ژبه باندې وی او په ډبه د دې تصدیق کې. ایمان څه ته وایي؟ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. په ژبه به د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي او په ډه کې به د دې تصدیق کې او په اندامونو باندې به عبادت کې. په دې اندامونو به ته اودس کې، په دې اندامونو به ته مونځ کې، په دې اندامونو به ته د روژې تکلیف برداشت کې، په دې باندې به ته حج ادا کې، په دې باندې به ته جهاد کې، په دې باندې به ته نیک عمل کې. بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په 5 خبرو ده. منځنۍ خبره د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده، او دویمه خبره وایي اقام الصلاه، 5 منځونه با جماعت پابندۍ سره به ادا کې. و ایتاء الزکات، زکات به ورکې، مالدار یې، 40,000 روپۍ در سره دي او کال په تیر شنو 100 روپۍ د هغې زکات دی، 100 روپۍ به زکات پکې ورکې. اوښان دي 5 اوښان دي، هغې کې به 1 ګډه زکات ورکې چې کال په تیر شو. د 5 اوښانو نه کم 4 اوښان دي، هغې کې زکات نشته. 52 تولې سپین زر چې یوې ښځې سره وي، یا د 52 تولو د سپینو زرو پیسې ور سره وي، ما په خیال 9,000 یا څه د پاسه 9,000 روپۍ جوړیږي. یو سړي سره څه د پاسه 9,000 روپۍ دی، په دې کال تیر شو، دی به د هغې نه 40 روپۍ وباسي. فقراو ته ورکا، مساکینو ته ورکا. اول چې ستا کم خپلوان غریبانان دي، غریبانان خپلوان، خور دی غریبه ده واده ده، رور دی غریب دی واده ده، ماما دی غریب دی، تره دی غریب دی، هغه ته ورکه زکات. که خپلوانو کې د غریبانان نه نو ګاونډیانو کې بیا غریبانانو ګوره، مالت کې غریبانانو ګوره. ګډې در سره دي 40 ګډې، او په دې باندې کال تیر شو نو دې کې به 1 ګډه زکات ورکې. غویان دي او سړي سره 10 غویان د تجارت، په دې کال تیر شو دې کې به زکات ورکې. د یوې ښځې د 100,000 کالی دی 9 تولې، دې کې به 40 روپۍ ورکوي. او 4م شی هغه د رمضان مبارک روجي دي. د رمضان میاشت راغله، یو میاشت روجي به نیسي، او مالدار یې نو حج به هم کې. دا 5 خبرې در باندې لازمي دي. دا مو چې بس ما د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده او بس خیر او خلاص نه، در باندې به امتحانات راځي. د ټولو نه لوی امتحانات پیغمبرانو باندې راغلي دي، او هغه امتحاناتو کې کلمه نه ده پریښي. بعضې پیغمبران خلکو د ونې سره تړلي او د اوسپنې اره ورته په سر ایښې ده او سر یې ورته 2 ځایه کړې ده، او د هغه د ژبې نه به د لا اله الا الله کلمه راوته. ینشار احدهم، معمولی خبره نه ده، ینشار احدهم بمنشار. مونږ نن سبا د لږو ډالرو لپاره دین پریږدو. مړه ډالرې دي مړه که دا کوم نوکرۍ نه مې وباسي، خرڅ باشو، خوک باشو، یا سگه مردار باش، هرچه باشی باش، عرفی اندکه زردار باش. مړه پیسې ګټه ته اوسګارې. مذهب او اسلام پکې چا راړلی دی؟ د لږو پیسو دپاره خلک یا قادیانې وي یا شیعه وي یا پرویزې شي یا څه شي، ملازمت دپاره خلک لګیا د خپل مذهب پرېږدي. پیغمبران د اوسپنو پارو وره شوي دي. او ویمشط احدهم بامشاط الحدید، بعضې پیغمبران د اوسپنو په منګوزو منګز کړي دي. 13 منګز به ورته د اوسپنې جوړه کړي وه، او دی به کلک د ونې سره یا د ستنې سره تړلی، او په منګوزو به یې ته هغه غوښې داسې د کیمې په شکل باندې، او د هغې د ژبې نه به د لا اله الا الله کلمه چې کوم نه راوته. پیغمبر علیه السلام فرمایي زه د الله په لاره کې ما ته دومره تکلیفونه را رسول شوي دي چې بل چاته نه دي رسول شوي.
او د خدای په لاره کې کافرانو د دومره یارول هم چې بل څوک به نه یارول. عقیده دا په تمامو څیزونو کې قیمتي شی دی. مړ شه شهید شه خو عقیده ګوره مه پرېږده. عقیده دا ډېر لوی بنیادي شی دی، ډېر لوی. سلمان فارسی دا د ایران اوسېدونکی دی او د یو لوی نواب زوی دی. پلار یې ډېر لوی نواب او خان او د آتشکدې مشر و. ایران کې د اور عبادت پکې د اوس هم په کراچۍ کې ډېر آتش پرست دي. د هغې په کورونو کې اور بلیږي، اور ته سجدې کوي، د اور نه مرادونه غواړي. کراچۍ کې پارسی قوم آتش پرست، نورې دنیا کې هم آتش پرست بلا دي. سلمان فارسی د یو لوی نواب آتش پرست بچی دی او په ډېر ناز او انداز کې لګیا د ځواني ده. پلار به د آتشکدې ته لېږلو چې دا د خدای خدمت کوه، اور هغه د هغې خدای و، په هغې کې اور اچوه اور. سلمان فارسی خپله کیسه بیانوي عبدالله ابن عباس ته. خبرې زما څنګه ژوند تیر شوی دی، څنګه دی. وی زه د پلار ډېر نیازبین بچی وم، ما ته به قیمتي جوړې، قیمتي سپلۍ، قیمتي ټوپۍ، څه شی به چې د ما د پلار خوښ و ما ته به یې راوړلو، ځکه په زامنو کې زه ډېر خوښ وم. آتشکدې ته به یې لېږلم. یو ورځ زما پلار څه کار کې مشغول و، نو یو ځمکې ته یې زه ولېږلم چې ورشه د هغې ځمکې خراج راړه، مالیې راړه. په لاره تېرېدم، په ځنګل کې یو جومپړه وه، یو ساله وه، د هغې نه خشته آواز راتلو. وردن نشم، پکې عیسایانو خپل عبادت کولو، انجیلې وي، عیسایان پکې ناستو، هغوی د خپل مذهب کتاب انجیلې وي او د خدای یاد کولو. نو ما ته هغې مزه راکړه. نو زه کېناستم، پلار زما په انتظار دی چې اوس به مې زوی راشي، اوس به مې زوی راشي. د ناوخته ورغلم، هلکه چېرته وې؟ یاره داجي نن خو زه په یو ځای تېرېدم، هلته څه خلک وو، هغوی څه د آسماني کتاب تلاوت کولو، په ما ډېر لوی اثر وکړو. پلار راته وایي دا باطل مذهب دی، اصل مذهب زموږ دی، اور زموږ خدای دی. ګورې هو سم شه، هلته بیا لاړ نه شي، هغه غلطه باندې دي. لیکن دی وایي ما ته هغې مجلس ډېر خوند را کړو. بله ورځ هم د غلې غوندې ورالم، پلار را پسې سړي را واستول. زه یې وکتم چې هغې د عیسایانو په هغه جومپړه کې ناستم، ورالل وی هغه خو هلته ناست دی. پلار را پسې سړي را ولېږل، کلک یې ونیولم او ویې والم چې خبردار بیا هلته لاړ نه شي. زه بیا هم لاړم، ځکه ما ته هغې خوند را کړی و. هغه هم د لا اله الا الله عیسی روح الله کلمه وي چې یو خدای دی او عیسی د الله تعالی پیغمبر دی. پلار منې کم چې سم شه. ما ورته دا جی هغه مذهب ما ته ښه معلومیږي. ښه نو راته یې کړۍ په لاس او خپو کې واچولې او استبل ته بوتلم چې دلته به یې د اسونو سره خوراک و، ته حیوان یې، تا ته به مونږ ګیا اچو، ته د اس سره باقاعده دا خوراک کوه. حیران وم، د لوږې تندې را باندې تېرېدې، واښه مې چېرته خوړی شول، مور به را باندې چېرته ړو سودرو نو پټ غوندې شی د خوراک به یې راولېږلو، خو د ما د پلار نه به یېرېده. مرګري به راته پټ رالل، اګر چې هغوی آتش پرست و، لیکن مرګری خو یومه، هغوی به زما دې حالت ته کتل. ما ورته لکه مرګري خو مې یی که نه، ټیک ته ستاسو بېل مذهب دی، زما بېل مذهب دی، ما هم آتش پرستي پرېښي ده، لیکن د مرګرتیا حق خو ادا کوي. وی څه؟ وی زما استاد چې هغې جونګړه کې دی، هغه ته دومره ووایئ چې خبر نه سلمان خو پلار تړلی دی او ما سره دومره وکړه که یو قافله د شام نه راغلي نو څه چل وکړه، ما هغې قافلې سره که چې شام ته لاړ شم. استاد ورته ویلو چې په شام کې ډېر لوی لوی پادریان دي، د عیسایي مذهب
ډیر لوی لوی پادریان او بزرگان په شام کې دي. هغه مرګرو لاړلو، هغه عیسائی ته وی چې خبر نه سلمان خوستا په مذهب باندې ایمان راړل دی، پلار ووالو وی ټکول اوس خو استبل کې داسونو سره تړلې غیا ورتا چي د لوګي نمرې او هغه ستا دا پیغام را لېږي که د شام څخه قافله راغلې وي تجارتي، نو د خدای د پاره ما په څه طریقه خلاص کا او د هغې قافلې سره مې دمشق ته ولېږه. قدرت ته منظوره وه قافله تجارتي راغلې وه د شام، قافلې به د شام راغلو د پادري سره به ملاوېدې، ځکه دا د هغې مذهب د مذهب لوی عالمونو دنه به یې دعا غشته. پادري قافلې والا ته ووایي چې هلکه کله به بیا واپس ځئ، زما یو خدمت ته یو نوجوان هلک دی، هغه به دمشق کې پلانکي بزرګ ته رسوئ. هغه وی دا زموږ ذمه. په کوم سهار چې هغوی تلل، دغه پادري یو لوار ته بلا پیسې ورکړي چې شپه کې ورشه پلانکي ځای کې، هلته یو نوجوان په استبل کې دی، د هغه هغه زنځیرونه مات کا او دومره پیسې به درکم. چنانچې نیمه شپه کې هغه لوار راغی، سامان یې راړی او د هغه هغه زنځیرونه یې مات کړل او سالمان یې پادري ته ورسولو. پېشوني کې قافلې والا رالل چې کوم دی هغه سړی وی دا دی بوی دی. سلمان فارسی دمشق ته بوتلو، استاد ورته ویلو چې پلانکي استاد سره به سبق وی. ورغه استاد ته زه خو پلانکي را لېږلی یم، د ما نوم سلمان دی او ما سره خدا واقعه شوي ده، زما پلار آتش پرسته دی، زه به یې آتشکدې ته لېږلم. یو ورځ زه ورغلم او د پادري په مجلس کې کېناستم، د هغه مذهب راته ښه ښکاره شو، پلار منع کم نه منع کېدم، بیا پلار استبل کې وتړلم او زنځیرونه راته لاس او خپو کې واچول. لیکن د الله تعالی فضل دی، ستا هغه ملګری پادري هغه په ذریعه در اخلاص شوم، تا ته راغلی، ما ته به سبق ښی. هغه وی ډېره ښه ده بچیا، یې دغې مدرسه کې. لږې ورځې پس دا پادري مړ شو. خلکو یې دا خو ډېر لوی پادري و، داسې و خلکو. ما وی دا ډېر ناکاره پادري و. پادري ډېر ناکاره ووی، ځکه خلکو به د لنګر دپاره ورته پیسې ورکړي، د فقیرانو دپاره به ورته پیسې ورکړو، نو هغه به هغه ټولې پیسې چې کوم ده نو په مټونو کې کېښودې او فقیرانو ته به یې څه نه ورکول. د خلکو پې ډېر لوی اعتبار و چې دی د غریبانانو او د فقیرانو سره مدد کوي، هېڅ به یې نه کول. نو ما وی د ده خو اماني نه مټونه د سرو زرو د سپینو زرو ډک دي، ما ته ټول معلوم دي. خلکو یې کم دي دا دي. اوهو هلکه دا خو ډېر ناکاره حرام خور و، زموږ په ده باندې خو ډېر لوی اعتماد و، په ده مو ډېر لوی اعتماد و چې دی د مال او دولت په غریبانانو تقسیموي. یار مټونه ډک کړي، وی دی ځوړند کوي، دی خښو نه، نو ځوړند دی کو دغسې چې خلک ته عبرت علي. بیا زه ډېر خفه وم چې اوس به د دین سبق د چا نه زده کومه. بیا چا راته ووایي چې ورشه په موصل کې یو بزرګ دی، موصل ښار ته ورغلم، دا ډېر لوی ښار دی، اوس هم موجود دی. هلته یو بزرګ و، واقع هغه ډېر لوی سړی و، ټوله شپه به یې د خدای په عبادت کې تېروله. چا به چې څه ورکړل ټول به فقراو ته ورکولو. هغه مړ کېدو، نو ما جړل چې استاد اوس به د دین سبق د چا نه حاصلوم. راته وی نصیبین ته ورشه، نصیبین یو لوی ښار دی موجود دی اوس هم. نصیبین کې هغې بل هغه هم ډېر لوی سړی و، هغه سره به ما ذکر و اذکار کولو، هغه هم بیا مړ کېدو. بیا ما جړل وی عموریې ته ورشه، عموریه هم مشهور ښار دی، د عموریې بزرګ ته ورغلم. ډېر بوډا او کمزور او خو ډېر لوی سړی و، تمامه شپه په عبادت کې مشغول و. مرګ یې نږدې شو، نو ما بیا ډېر جړل چې زما قسمت داسې ده چې کوم استاد ته زما هغه مري، اوس به څه کوم. د عموریې بزرګ راته ووایي چې سلمانه اوس نورو کسانو پسې مه ګرځه، اوس د نبي آخر الزمان زمانه راغلې ده. نبی آخر الزمان نه پس به د چا تابعداري نه کوي، هغه خاتم النبیین دی.
ما ورته وی هغه به کم ځای وي؟ وی هغه به عربو کې وي. عربو کې به په کم ځای کې وي؟ وی هغه به په داسې ښار کې وي چې هغې ښار کې د کجورو باغونه دي، هغې ښار نه ګیر چاپېره غرونه دي، په هغې ښار کې د کاڼو 2 میدانونه دي. دا یې نښه ده. او د هغې پیغمبر نښه دا ده چې هغه صدقه نه علي، هدیه علي، او د هغه د دې 2 اوږو په منځ کې مهر نبوت دی، خاتم د نبوت دی، مهر نبوت دی. هغه شیخ مې مړ شو او ډېر خپه وم، او بیا مې هغې ښار کې په اموریه کې تجارت شروع کړو. سلمان د تجارت ډېر ماهره دی، بلا ګړي بېدې غویان او خان مې و. قدرتي او قافله راغلي وه د عربو. د ترجمان په ذریعه ما د هغې نه تپوس وکړو چې لکه دی سره په عربۍ کې خبرې وکړه چې دی به ما داسې ځای ته ورسوي چې هغه به یو ښار وي، هغې کې به د کجورو باغونه وي، چاپېره به غرونه وي، هغې کې به 2 میدانه وي. هغې وی بلکل مونږ به ورسو. ترجمان ورته وی چې او دی وی مونږ به ورسو. نو ما ترجمان ته وی چې دی ته وایه چې دا ټولې ګډې بېدې ستاسو شوې. لویه وادي ده، مونږ ورغلي یو. وادي القرا کې په یو یهودي باندې خرڅ کړم، او زه خو په عربۍ نه پوهېدم. په یو یهودي خرڅ کړم، هغه زمیندار او دا قافله لاړه. زه چې تلم یهودي وی نشي تللی. ترجمان ووی چې تی خو په بیه اخېستی، ته خو غلام یې. سلمان وی ما وژړل چې اوهو دا څومره بې خونده خلق وو. ما ورته وخان او ما ورته ټول هر څه ورکړل، او کار صرف دا و چې ما به داسې ښار ته بوځئ هغه د بل ځای کې، ځکه هلته کې کجورې وي، غرونه مو، لیکن هغه 2 میدانه نو. چې کوم 2 میدانونه د کاڼو، ډېر پریشان وم چې خدای دې خلکو خو ما سره ډېر لوی ظلم. قدرت ته داسې منظوره وه چې د مدینې منورې یو یهودي راغلی و، او د دې یهودي مېلمه و. دغه یهودي هغه باغ ته راوستو چې راشه د ما د باغ کجورې وګوره. په باغ کې زومه، ما سره کوداله وه سسپوره، او ما په هغې باندې کجورو ته ځایونه سمولو. هغه د مدینې یهودي چې د صحیح کوي دا خو ما ته راکړه، دا پهلوان خو زما باغ کې په کار دی. په مدینه کې د ما د کجورو ډېر لوی باغ دی، او سلمان فارسي زبردسته ځواني وه، دا خو زما باغ ته په کار دی. هغه وی نه دا خو ما په قسمت موندلی، په قسمت موندلی دی، یوازې دومره کار کوي چې 10 مزدوران نشي کولی. خیر هغه ورپسې ونښتو چې څه قیمت یې غواړې ما ته یې راکړه. قدرت ته منظوره وه، مدینې منورې ته هغې یهودي ځان سره راوستم. مدینه منوره مې چې وکتله بس خوشحاله شوم. الحمدلله هغه ځای ته رالم چې د اموري استاد ما ته کومې نښې راکړې وې، ځکه مدینه منوره کې چاپېره د کجورو باغونه دي، چاپېره تې غرونه دي، او 2 لوی میدانونه دي. یو ته حره شرقیه وی، بل ته حره غربیه وی. حره شرقیه اوس خو دا دواړه آبادې شوې. حره شرقیه خو
مخکې نه آبادي ده او حر غربیه کې هم لګیا د مکانات جوړېږي. خوشحاله شم چې که خیري ځای خو همدغه ځای دی، لیکن رسول الله مبارک لا هجرت نو کړی. پیغمبر علیہ السلام مکه مکرمه کې و او یهودي سره ما باغ کې کار شروع کو، کار به مې ورته کولو. یهودي رانه ډېر خوشحاله و، ښه خوراک به یې راکولو، کجورې به یې راته راکولې. یو ځل کجورو ته برخې ګولې چې دا خرانګه پرېکه ده، د کجورو شاخ تراشي کېږي، خاصې ردې وي د هغې. هلته د انګورو باغونه هم دي، د هغې هم شاخ تراشي کېږي. زه کجورو ته ښېګولی یم، شاخ تراشي کوم، خرانګې وام بازې. زما دا یهودي لاندې ناسته، ما ته وایي دا خرانګه پرېکه دا پرېکه. او دغه یهودي ته یو بل یهودي راغی چې خبر نه وی ولې وی د مدینې خلکو چې د چا انتظار کولو خورالو رسول الله مبارک یادولو، او د پلانکي صحابي په کور کې دی. پیغمبر علیہ السلام د ټولو نه مخکې چې راغی نو قبا ته راغی. د قبا د جومات نه قبلي طرف ته د یو صحابي په کور کې رسول الله مبارک تشریف فرما او صحابه ته چاپېره و. دی وایي ما د کجورې په سر کې چې دا خبره واورېده نو دومره خوشحاله شوم چې خیال مې نو قریب او چې را پرېوتې وې، خو زر مې خرانګې کابو کې راکوز شوم. تپوس مې کو چې تاسو دا څه خبره کوله، څوک راغلی؟ دغه یهودي چې د ما مالک ته غوسه شوې ده، غلام سړی ته دې خبرو کې څه ګوتې وې ده، دوکه دا بلې کجورې ته وروخېږه. لیکن لکه خوشحاله شم چې رقم مقصد د پاره راغلی یم، الله مې اوس کامیابی جوړې. ماښام ډوډۍ مې یهودي سره وخوړه او یهودي وده شو، او ما ته به یهودي کجورې راکولو، نه کجورې به ما څه وخوړې څه به مې کېښوې. نو ما لغونې کجورې ځان سره راواغېشتې. تپوس مې وکړو چې رسول الله مبارک د چا په کور کې دی؟ ګورم بلا صحابه دي یو مکان کې. زم ورالم، سلام مې واچولو، ټولو راته وعلیکم السلام ووی. بیا مې رسول الله مبارک ته کجورې مخکې کې وی دا څه دي؟ ما ورته ویل دا صدقه ده. وی موږ پیغمبران خو صدقه نه الو، دا دې صحابو ته ورکه. استاد ورته درې نښې ښیلې وې چې د نبي آخر الزمان درې نښې دي، صدقه بنالي، هدیه او تحفه بالي، او بین الکتفین د اوږو په منځ کې خاتم د نبوت دی. نو ما ویره یو نښه خو څرګنده شوه. استاد راته ویلو چې د نبي آخر الزمان نښه دا ده چې هغه به صدقه نه الي. بله ورځ بیا مې هم چې کار وکړو او یهودي وته شو، بیا رالم نورې کجورې مې راړې چې دا تحفه مې راړې د رسول الله مبارک رانه واغېشتې او صحابو ته یې ورکړې. ما ویره دویمه نښه هم څرګنده شوه. بیا یهودي سره به مې کار کولو، فرصت به نه را کولو، کار یې ډېر زیات کو را باندې. بیا رالم تپوس وکړو نو خلکو راته رسول الله مبارک خو مدینې منورې ته لاړو. شپږ ورځې رسول الله مبارک په قبا کې و. د قبا نه مدینه منوره 2 میله لرې ده. بیا یهودي راته کار واله کړی، ډېر لوی کار و. نو ما هغه غرمې پورې ختم کو. ما وی ما خو ټول کار ختم کو. نه یاره یهودي ډېر خوشحاله شو چې د ردې کار تا په نیمه رد کې خلاص کو. بیا ما ورته یاره مدینه منوره مې نه ده کتلي کې ایجابي بالکل ورشه، بالکل تا خو کار خلاص کړی دی، هغه مې خو خوشحاله کو. چې رالم د رسول الله مبارک تپوس مې وکړو. پیغمبر علیه السلام د یو صحابي جنازه کې جنت البقیع ته تللی و. د رسول الله مبارک د جومات نه بجانب مشرق یو مقبره ده، هغې ته جنت البقیع وایي. په دې کې د بلا صحابه او قبرونه دي. پیغمبر علیه السلام د یو صحابي دفن کولو ته دغې مقبرې ته تللی و. زه ورالم، سلام مې واچولو، بیا د رسول الله شا طرف ته ودرېدم چې هغه مهر د نبوت م وګورم. دا درېیمه نښه وه. رسول الله پوه شو چې دا سړی مهر نبوت ګورو نو د شا مبارک نه صادر لرې کو او پیغمبر علیه السلام مهر نبوت ما ته څرګند کو. ما د رسول الله هغه مهر نبوت ښکل کو او د اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه مې وویله. اسلام مې چې کوم دنو راړو اسلام. نو سلمان فارسی د دین د پاره د پلار د لاسنه وهل ټکول خوړلی دي او څومره مزلې کړي دي، څومره مشقتونه برداشت کړي دي. اخر الله تبارک وتعالی سلمان فارسی چې کوم دنو هغه لګیا دی کامیابی. خبر یې سلمان نه بچا تاسو کو چې د چا بچي وی ابن الاسلام، د اسلام بچي ما الله دغه اسلام د برکت الله تعالی د لوی درجه ورته ورکا. ابن الاسلام انصار وی دا زمونږ ملګری دی، مهاجرین وی دا زمونږ ملګری دی. پیغمبر علیہ السلام وی سلمان منا اهل البیت، سلمان منا، سلمان زمونږ د کور سره دی، د اهل بیتو کې چې کوم نه داخل. سلمان فارسی ته الله تعالی ډېر لوی عمر ورکړو. بعضې خو 300 دی، بعضې لیکن حسابې ورلیکي 250 خو یقیني دی. 250 کاله الله تعالی سلمان فارسی ته چې کوم دنو عمر ورکړی دی. او دی بیا د علاقې گورنر دی، لیکن د خپلو لاسو مزدوري به یې خوړه. د کجورو پاڼې به یې واغېستې او د هغې نه به یې ټوکرۍ جوړولې، هغه به یې بیا خرڅولې. په خپلو لاسو به یې ټوکرۍ، لکه نن سبا خلک د مزرو نه دا پوزي جوړوي، مصلې جوړوي، نور څیزونه جوړوي. سلمان د تنخوا پیسې به نه اخېستې، خپله مزدوري به یې کوله. هغه ټوکرۍ به یې چې خرڅ کړي نو هغه به یې بیا د هغې پیسې 3 ځایه کړي. په یو باندې به یې نور مزري راړل، بل حصه به بچو ته دغه کو، درېیمه به یې فقراو کې چې کوم دنو تقسیم کړه. نو ما دا عرض کولو چې د دین د پاره بلا مشقتونه به سړی برداشت کوي. دا نه چې یو سړی وایي بس من کلمه لا اله الا بس گفتاست می کافی است. نه، د لا اله الا الله محمد رسول الله تقاضاګانې دي، دا تقاضاګانې به پوره کې. الله دې تاسو موږ ټول د محنتونو نو ساتي، موږ د امتحاناتو نه یو، لیکن کله کلمې په لار کې امتحان راغی نو بیا به امتحان ته اهلا وسهلا ویا مرحبا وی. اهلا وسهلا. دا مجاهدین چې جهاد کوي دا سټوخه ده، قسم په خدای جهاد ډېر ګرانه خبره ده. یو مجاهد چې د خپل کور ځي هغه د سره دا فیصله کوي چې په میدان کاردار کې به یا زما کفر الوزي یا به زما د ټوټې چې کوم نه الوزي. تاسو موږ خو صرف واورو پلان کیده کې دومره کسان شهیدان شو، پلان کیده کې دومره کسان شهیدان شو. زما د خدای په ذات قسم چې شهادت ډېره ګرانه خبره ده. کم نوجوان چې میدان کاردار ته ځي، معرکې ته ځي، د دنه لوی سړی بل نشته. کافران خو ځکه تنګ دي چې د فدایي حملو جواب نشي ورکولی. مسلمان ته خو ما سوا د فدایي حملو نه بل شی پاتې نه ده. مسلمانانو سره راکټې نشته، کروزرې نشته. مجاهد غریب سو کی هغه وایي بس یک جانچه متا ہے اس کے سادے مفیدایت اما چتوا کرد کے موجود. والجود بالنفس اغلا غایت الجودی. مجاهد وی والجود بالنفس خپل ځان قربانول دا په ټولو سخاګانو کې چې کوم نه غلوی سخا ده. نو صحابه کرام هغه د خپل تلی داسې پدې خپل روحونه پدې تلو کې چې کوم نه خيو او د اسلام د پاره چې صحابه کرامو کمی قربانای ورکړي دي تاریخ دا غي نادر نشي پیش کوله. او بیا دا سلسله تر قیامت پورې به جاری او ساری وي. جهاد به تر قیامت پورې وي. د اعلی کلمت الله د پاره به مجاهدین خپل ځانونه چې کوم نه قربانای. دا دین دا په دې طریقه نه ده خور شوی چې خلک لګیا د خپل کورونو کې خوراک او اسکاک کوي. دکاندار په دکان کې مس ناسته، نن مې دومره پیسې وګټلې او نن دومره سودا خرڅه شوه. او زمیندار په خپل جیدات چې زما دومره غنمو شو، دومره مې بادرنګ خرڅ کړل او دومره مې دا وکړل. کارخانهدار په کارخانه کې مست او خان په خانه کې. د دې دین د حفاظت لپاره الله تعالی خلق پیدا کړی دي. هغه ته بیا د تجارت شوق نه، هغه د دکاندارۍ عاشق نه وي، هغه د ملازمت عاشق نه، هغه په کومه طریقه باندې چې د اسلام جنډه
هغه چې کوم دنو بلند چې نو ما آیت چې کوم تلاوت کړو الله پدې کې مونږ ته د دې کلمې باره کې فرمایي چې صرف په آمنا سړی نه خلاصېږي. د قرآن د دې آیت ترجمه ده احسب الناس، آیا ګمان کوي خلق ان یترکو چې دی به پرېښودی شي ان یقولو آمنا صرف په آمنا باندې. آمنا مانا ما ایمان آوردیم، مونږ ایمان راوړلی دی، مونږ مسلمانان یو، مونږ د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده. وهم لا یفتنون، حالانکه د هغه امتحان لا نه دی شوی. امتحان نه پس بیا سړی پاس کیږي. او الله وایي دا یوازې په تاسو باندې نه، ولقد فتنا الذین من قبلهم، مونږ مخکینو امتونو باندې امتحانات راوستي وو، لولو امتحانات راغلي وو. فلا یعلمن الله الذین صدقوا، الله جدا کل رښتوني او جدا کل منافقان. پیغمبر علیہ السلام د احد جنگ ته ځي، زر تنه دي، زر نیمې لارې ته چې ورسېدل عبدالله ابن ابی ابن سلول 300 مرګرو سره واپس شو، 900 صرف لاړل. دا منافقانو د لارې نه واپس شو. چېرې موږ خو په جنګ نه پوهېږو، او دا قصدن دا دې وجه نه واپس شو. که مدینه کې وی او نه وی راغلی خلکو به ویره کېدی شي څه کاري وي، لیکن قصدن د میندې لارې نه واپس شول. ولې؟ دې دپاره چې ځان سره نور مسلمانان هم بزدله کړي. آزرد دل آزرد کند انجمن را، آزرد دل آزرد کند انجمن را، قصدن په لاره کې واپس کېدل چې ځان سره نورې قبیلې م را واپس کړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د مکې کافرانو ووی چې ستا په مجلس کې دا غریبانان ناستی، دا بلال او دا عمار او دا خو غریبانان دي، موږ خو ملکانان او خانان او نوابیان یو، د دای سره ناسته دا زموږ بېعزتي ده. دی چې ستا مجلس کې نه نو موږ به راشو، ستا مجلس کې به کینو. پیغمبر علیه السلام هم چونکې رحمت للعالمین، پیغمبر علیہ السلام وی بلال او صہیب رومی او دی غریبانانو خو اسلام راړلی دی، د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ویلي ده، په سمه لار روان دي. یاره خیر دی که یو وخت ما دغې سردارانو ته ورکو چې دیم د اسلام په نعمت باندې سرفراده شي. نو یکدم دا آیت راغی چې پیغمبره واصبر نفسک مع الذین، تزان مضبوط که دا خلقو سره چې کوم مؤمنان دي، او دی کافرانو ته مګوره، ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیات الدنیا. د دین د پاره به خلق ستا مجلس ته راځي، او دا مه کوه چې خاص کر یو مجلس ته د سردارانو د پاره منعقد کړي چې هغې کې یوازې دا کسان ناست دي. او بیا دا آیت راغی چې ته دی ته لږ د دنیا مثال بیان کا. دا د مکې مالدار خلق سرمایهدار، دا ابو جهل، دا عتبه، دا شیبه، دا غټ غټ سرداران په دنیا باندې مستی. د دنیا حقیقت څه ده لږ دا ورته بیان کا. وضرب لهم، بیان کا اے زما خوږه پیغمبره د مکې د خلقو ته مثل الحیات الدنیا، مثال د ژوندون د دنیا. دی چې په دې دنیا باندې شپه او ورځ اړم دي او دولتونه جمع کوي، دی ته لږ د دنیا حقیقت بیان کا. الله تعالی فرمایي د دې حقیقت بالکل په شان د فصل دی. د ځمکې نه چې دا مختلف بوټي د آسمان په باران باندې را زرغون شي، نو د بعضې بوټي دوره دی ژوندي، ډېر تخمونه د ځمکې نه چې راوځي په دویمه ورځ بیا وچي، بعضې بوټي په لسمه ورځ باندې وچ شي، بعضې بوټي 2 میاشتو کې مکمل شي، غنم 6 میاشتو کې مثلا را رسی، بعضې ونې زر کاله پورې ژوندی وي. د کجورې او د خوانو عمر په ټولو کې لوی عمر دی.
تاریخ لیکي چې اوس هم بیت المقدس کې او په قریه خلیل او دې ځایونو کې د خوانه بعضې ونې دي چې هغه د عیسی علیه السلام زمانه کې موجودې وي او په مدینه منوره کې د سلمان فارسی په باغ کې هغه کجورې چې رسول الله مبارک په خپلو لاسو کرلې وي هغه تر اوسه پورې موجودې وي هغه 2 کجورې تر اوسه پورې وي لیکن خلکو به د هغې نه پوستکي پرې کولو چاقوان به یې وړل پوستکي خلک هم عجیبه دی یاره دا به موږ وطن ته تبرک وړو تبرک نو د هغې کجورو هغه منډان بیا ډېر نري شوي وو خطره وه چې دا کجورې په چا را پرېنوځي په تمامه مدینه منوره کې ډېر اوږدې کجورې وي نو الله تعالی کجورې او د خوانه ونې ته ډېر لوی عمر ورکړی دی لیکن اخر هغه هم فنا شي الله تعالی وایي ته بیان که دی ته مثل الحیات الدنیا مثال د ژوندون د دنیا کما ان انزلناه من السماء لکه د باران اوبه چې موږ نازلې کړو فاختلط به نبات الارض په دغه ځمکه کې چې کوم تخمونه پراته دي هغه الله تعالی را ژوندي کړي او د ځمکې نه دا ګیاګانې زرغونې شي تاسو ګورئ ځمکه تکه شنه شي خاص کر د سپرلي په موسم کې قسمه قسم ګلونه قسمه قسم میوې هغه دغه بوټي ونیسي د سپرلي زمانه کې چاپیره دا تمام حشرات تمام حیوانات ډېر خوشحاله د سپرلي په زمانه کې که یو سړی باغ ته ورننوځي او دا مختلف ګلونه دا د ګلابو ګل دی دا د صدبر ګل دی دا چمبیلی دی دا راویل دی دا یاسمین دی په زرګونو قسمونه د ګلونو هغه چې کوم موجود دي او دا بوراګان او پتنګان او د ګبین مچۍ او مختلف حشرات د هغې ګلونو نه لګیا دی رس راکاږي او پرندګان هم ډېرې خوشحاله تاسو ګورئ د ګوګشتو اوازونه یې ډېر خوشحاله بلبله لګیا ده په ګل ناسته ده او ځان سره لګیا دی سندرې وایي تمام پرندگان هم خوشحاله د سپرلي او زبردست تماشه وي بني ادم هم خوشحاله چې چاپیره د ګلونو بویونه دي او قسمه قسم رنګونه دي او ناسا په خزان راشي په خزان باندې هغه تمام ګلونه ځان ته وریجېږي د ونو نه پاڼې ځان ته وغورځېږي بلکې ډېرې ونې ځان ته اوچې شي دغسې انسان دی انسان هم دغسې دی یو وړوکی ماشوم بچی پیدا شي په مندله د تیغې وي د جړا چل هم ورته نه ورځي بیا رو 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 د جړا چل زده کي د خندا چل زده کي او بیا اب اب او بابا او بیبي رو رو ټکي زده کي او بیا بابا او بیبي وایي او بیا ځوانېږي تر دې چې د 9 کالو شي بیا مور او پلار په ډېر خوشحالېږي ثمرة الفؤاد ورته وایي دا خو زما زړه میوه ده دا خو مڼه ده مڼه تفاحتون ماشومان تعرف وایي چې دا خو مڼه ده او بیا تکړه شي بیا مور او پلار سره باقاعده کار کوي مور او پلار ډېر خوشحاله وي بیا د هغې نه پس ورته واده وکړي بیا د هغه بچي پیدا شي او داسې انسان باقاعده ځي او بیا بوډا شي او فنا شي کما ان انزلناه من السماء لکه اوبه چې موږ د اسمانونو نه نازلې کړو فاختلط به نبات الارض پس په دې سره د ځمکې هغه سبزۍ زرغونې شي فاصبح هشیما بیا هغه تمامې ګیاګانې هغه تمام شینکۍ ځان ته اوچ شي او تذروه الریاح بادونه بیا الوزي تاسو ګورئ د خزان په زمانه کې دا ګیاګانې اوچې شي او چوره چوره شي او بیا چې کله سیلۍ راځي نو هغه تمام د ځمکې هغه نباتات چې اوچې وي الوزي قرآن مجید په څومره اعلی تشبیحاتو باندې انسان لګیا دی پوهیږي لکه بعضې بوټي دروچ شي بعضې ونه سمودې پورې وي دغه رنګې د انسان
څوک د 2 ورځو مړ شي، څوک 10 میاشتې پس مړ شي، د چا عمر 100 کاله او د نوح علیه السلام عمر څه د پاسه 1000 کالو. کتابونه لیکي 40 کاله د پاسه 1000 کاله. دا د نوح علیه السلام عمر دی او بیا غم لګیا دی د دې جهان نه تشریف یوړو. نوح علیه السلام د ځنکدن په وخت کې دی. مرګري ته تپوس کوي چې دا ژوند څنګه تا ته خو خدای ډېر لوی ژوند درکړو، دا ژوند څنګه تیر شو؟ نوح علیه السلام وایي چې یو کور او د هغې 2 دروازې وي. په یو دروازه هغې کور ته ورننوتمه او اوس یې لګیا دی په بله دروازه تې وځمه. دا 1000 کاله عمر هم داسې زر تیر شي. ځکه الله تعالی د دنیا دغې ژوند ته فاني ژوند وایي. کل من علیها فان. په مخ د ځمکه چې څومره کائنات دي دا به ټول فنا کېږي. او ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. د رب العالمین ذات ازلی او ابدي دی، هغه به یوازې چې کوم دنو موجودي او نور به دا تمام چې کوم دنو فنا شي. الله وایي ما عندکم ينفد وما عند الله باق. دا کوم نعمتونه د دنیا چې تاسو سره دا ټول فنا کېدونکي دي. دا مکانات او بنگلې ځان ته به ولړېږي، دا وزارتونه او گورنرۍ به د ځان ته ختم شي، عمر به د ځان ته ختم شي. هغه شی چې کوم باقي پاتې کېدونکی دی هغه به ستا د نجات دپاره ذریعه وي. کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما. پس هغه ټول چوره چوره شي. تذروه الرياح، هواګانې بیا الوزي. د ځمکې هغه نباتات اوچ شي او هغه بیا په دغه هواګانو باندې الوزي. وکان الله على كل شيء مقتدرا. الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري. الله تعالی په دې قادر دی چې دا ځمکه به بالکل تس نس کړي، دا غرونه به دڼې وڼې کړي او بیا به یو بله دنیا وي او هغې ته آخرت وایي. وان الدار الاخرة لهي الحيوان. کور د آخرت هغه اصل کې زندگی ده. هغه زندگی بیا ختمېدونکې زندگی نه ده. نو رب العالمین مونږ ته د دنیا مثال وښیو چې په دنیا باندې مه نازېږه. زلزلې خلکو ته د قرآن باندې خبرې څرګندې کړلې. قرآن مجید کې دی په دی راځي چې دا دنیا فنا کېدونکې ده. کأن لم تغن بالامس. داسې فنا شي ته پرون دلته اړه سوکونه دلته کې پرونه رسوونه. قرآن وایي کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء. د دنیا مثال په شان د سراب دی. سراب پیژنئ؟ غرمې نه یو سړی روان دی او مخامخ ورته ښکاري چې اوبه دي پړکېږي، بلکې ډېرو ځایونو کې ونې ولاړې وي نو د ونو هغه سور هم لاندې ښکاري چې یاره دا خو دریاب دی. باقاعده د ونو هغه تصویرونه پکې لاندې ښکاري، لیکن چې ورشي اسنی دنیا هم دغه حقیقت دی. دقه د سترګو په رب کې بیا دا کائنات چې کوم دنو فنا وي. د محرم مبارکه میاشته او زمونږ اسلامي کالونه د محرم نه شروع شي. د اسلامي میاشتو دا ډومبنۍ میاشته محرم او دې پسې بیا سفر دی او بیا ربیع الاول دی، بیا ربیع الثانی دی، جماد الاولی، جماد الثانیه، رجب، شعبان، رمضان. دا میاشت دی رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعده او ذی الحجه. دا اسلامي میاشتې دي. ډېرو مسلمانانو ته اسلامي میاشتې نه ورځي، د خپل دین نه خبر نه دي چې لکه د اسلامي تاریخ نن څه تاریخ دی او دې میاشتې ته کومه میاشت وایي. زمیندار خو پګړ چیتر زوتی، هلکه دا ما ده، ورپسې پګړ دی، چیتر دی، ویساک دی، جیټ دی، هاړ دی، بشکال، او څوک جنوري، فروری، مارچ، اپریل دا یادوي. لیکن اسلامی میاشت هغه محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول،
ربیع الثانی، جماد الاولا، جماد الثانیہ اور رجب او شعبان او رمضان شوال ذی القعده او ذی الحجه دا 12 میاشتې دي. او خيار سره د زمانه په دې تیریدو باندې په خپل ژوندۍ باندې نظر غورځي چې کال تیر شو بل نوې کال راځي. په دې تیر شوي کال کې ما د الله تعالی د رضا کولو لپاره کوم کارونه وکړل او کومې خبرې دي چې هغه ما داسې کړې دي چې الله تعالی په هغې باندې خفه کېږي. دکاندارم چې دکان واچوي او په دکان باندې کال تیر شي نو هغه د تمام دکان بجټ لګوي چې دا دکان د دومره زرو روپو ما اچولی په دې کال کې ما دې دکان کې نفع وکړو که نقصان مې وکړلو. نو دغې وجه نه قرآن مجیدم بندګانو ته د تعلیم او د تربیت لپاره نمونې پیش کوي چې د زندګۍ مثال بالکل د دغې ونو په شان او د نباتاتو په شان وګڼئ او دا قیمتي سرمایه په طاعات او عباداتو کې چې کوم نه صرف کوي. انسان الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړی دی. قرآن مجید فیصله کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا بني آدم او پیریان رب العالمین جل جلاله فرمایي دا ما عبادت لپاره پیدا کړی دي. نو پکار دا چې زمونږ لیل او نهار زمونږ د شپې ورځې دغه لمحات او اوقات په عباداتو کې خرچ کیږي. انسان د عبادت لپاره پیدا دی. یونانیان دروغ وایي. قدما یونان جمع شو چیرې دا انسان څه ته پیدا شوی دی په دې باندې لږ غور پکار دی. د ډېر بحث او تمحیص تحقیقات او تجسساتو نه پس دا فیصله وکړه چې انسان خوراک ته پیدا دی. دغه رنګې موجوده ساینسدانانو یو غونډه داسې کړې وه چېرې د دې انسان علت غایي څه دی، د ده د پیدا کېدلو غرض څه دی، څه دپاره هر یو کار چې وي نو باقاعده د هغې څه غرض وي. د انسان دا بهترینه ډانچه څه دپاره پیدا ده. د موجوده ساینسدانانو مو وایي چې دا د خوراک دپاره او دواړه دروغ وایي. قدما متقدمین فلاسفه او متجددین غلط دی. انسان خوراک دپاره نه دی پیدا. که دا د خوراک دپاره پیدا وی نو د کارخانې قانون دی چې کومه کارخانه کې یو شی جوړی دا ګنو کارخانه چې چینی جوړی د ګني دومره قیمت نشته، لیکن چې کارخانې ته مخکې د هغې نه شربت وباسي او بیا د هغې نه چینی جوړه شي نو څومره قیمتي شي. دا ستاسو قیمتي کاغذونه دا د دې دربو کبلو او د دې غوړګو نه جوړي. د کبل او د دربو او د غوړګو او د شرغشي دومره قیمت نشته، لیکن کاغذ ته جوړ شي نو څومره قیمتي شي. د کپړې کارخانه کې مالوچ ورکوي، مالوچ دومره قیمتي نه دي لیکن کپړه قیمتي شي. د کارخانې بنیاد دا وي چې کم قیمت سیز نه قیمتي شی جوړوي. نو که موږ د قدماو فلاسفو خبرو منو یا د موجوده ساینسدانانو چې انسان د خوراک دپاره دی، یا خو پکار وه چې انسان یو قیمتي شی وخوري چې د هغې نه زیات قیمتي راوځي. یو سړي ښه پولاو خوړو، مزیدارې غوښې وخوړې او د دنیا میوې لګیا د استعمال کی، لیکن بل طرف ته فضله راوځي، د پیسې شی هم نه راوځي. نو دروغ وایي یونانیین قدما او موجوده. انسان د خوراک دپاره نه دی پیدا. خالق الخلق خلاق العلیم وایي چې ما دا د عبادت دپاره پیدا کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی د انسان د تخلیق